هغه هلکان او هغه جینکۍ چې د هغوی رشته کېږي نه او د هغوی د واده عمر دا برابر دی، نو د هغوی دپاره ډیره زیاته قیمتي او ډیره زیاته بهترینه وظیفه. تاسو یو ځل دا وظیفه وکړئ، انشاءالله العزیزه ستاسو کار به لازمي کېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در به کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک کې د صحت تمه مزې اخلئ. الله پاک دې تاسو خوشحاله کړي. الله پاک انسان لپاره ژوند ورکړی دی او بیا په دغه ژوند کې الله پاک د انسان لپاره داسې یو ملګری دا پیدا کړی وي چې انسان هغه ته ګوري، انسان پې خوشحالیږي. انسان سره خبره کوي نو انسان ته سکون میلاویږي. انسان ورته ګوري نو سترګې پې ښه لګي. د انسان ژوند د هغوی نه علاوه دا تیریږي نه. کله چې الله پاک آدم علیه السلام پیدا کو جنت کې، او هلته کې هر څیز آدم علیه السلام ته د اویلیبل هر څه ورته و، خو لیکن آدم علیه السلام سره ښځه نه وه، نو آدم علیه السلام دا خفه و چې کله الله پاک حوا بیبي دا پیدا کړله، نو بیا د هغې نه بعد آدم علیه السلام طبیعت ډیر زیات برابر و، ډیر زیات په سکون کې، په اطمینان کې، په راحت کې. نو هغه هلکان او هغه جینکۍ چې د هغوی اوسه پورې رشتې نه دي شوي، نن ما ستاسو لپاره ډیر زیات بهترین او ډیر زیات قیمتي یو وظیفه راوړې ده. د قرآن شریف یو آیت دی او ډیر زیات لازمي دی. داسې آیت دی چې چا هم دا وظیفه کړې ده، انشاءالله العزیزه د هغوی کارونه دا ټول شوي دي. نو څوک هم چې دا وظیفه کوي نو انشاءالله د هغوی کار به دا لازمي کېږي. خو لیکن د دې وظیفې یو څو شرطونه دي. یو شرط دا چې 5 وخته لمونځ به کوي. دویم شرط دا دی چې روزانه به تلاوت کوي، چې څومره دا تلاوت کوي او ورسره لمونځ کوي نو په دې وظایفو کې به اثر دا پیدا کېږي. نو راځئ چې زه د وظیفې طرف ته. نو وظیفه به داسې وي چې د سهار لمانځه نه پسه، دغه شان د ماسپښین نه پسه، مازدیګر نه پسه او د ماښام نه پسه. دا یو آیت انما اشکو بثی و حزنی الی الله د سورة یوسف دا آیت مبارکه دی. انما اشکو بثی و حزنی الی الله. نو دا به د سهاره، د ماسپښین، د مازدیګر، د ماښام د لمانځه نه پس به دا به 33 پیرې ویل پکاري. او دغه شان چې کله ما ورته ماسخوتن اوده کېږو نو د ماسخوتن د لمانځه نه بعد به 333 پیرې به ووایو. نو 313 پیرې به د ماسخوتن د لمانځه نه پس د ووایو. په اوبو باندې به دم کو، دقه اوبه به څکو. دا عمل به 41 ورځې کوو. دقه شانتې د ورځې د عمل ما ورته وکړو، نو دغه شان ماسخوتن یې 313 پیرې د عمل موږ وکړو. بیا دا موږ په اوبو باندې دم کو او دا بیا وڅکو، او بیا د هغې نه بعد اوږده دوا وکړو او په دغه دوا کې الله پاک ته خپل حاجت دا پیش کړو. نو انشاءالله العزیز څومره چې بې اثرې دي الله پاک به دې ټولو بې اثرو له ښکلي اثره دا پیدا کړي. الله پاک دې زموږ استازو حامي و ناصر شي. څومره چې بې واده هلکان دي یا جینکۍ دي، الله پاک دې د ټولو ښایسته مزېدار اعلی انتظام وکړي. الله پاک دې د خپلو خزانو نه هر چاته ښکلې ښکلې برخه ورکړي چې څنګه د دې خوښي هغه شان دې الله پاک وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.